که څوک غواړي چې د رمضان داسې تیر کړي چې دی پکې کامیاب شي، دی پکې د جهنم نه آزاد شي، دی پکې جنت وګټي، نو زما دې خبرو له به توجه ورکوئ. یو څو ورځې بعد یو ډېر قدرمن میلمه هغه زموږ ژوند ته راتلو واله دی. یو داسې میلمه چې هغې ته هر مسلمان په انتظار باندې، هغه مسلمان چې هغه دیندار د دین سره یې شوق او غواړي چې الله رب العزت رضا کړي او غواړي دا چې ثوابونه وګټي، هغه ورته په انتظار کې. نو کم مسلمان چې دا غواړي چې ما خپل رب راضي کړی، ما ثوابونه وګټلی، ما ځان د جهنم نه په الله باندې آزاد کړی او ما جنت وګټلی، هغه دغه میلمه ته ډېر په انتظار او هغه میلمه دی د رمضان میاشت. هغه میاشت چې سلف صالحینو به شپږ میاشتې د الله نه دا دعاګانې غوښتې چې یا الله موږ ته رمضان را ورسوه او موږ ورته ورسوه. شپږ میاشتې به د هغوی دا دعاګانې او شپږ میاشتې به د هغوی دا دعاګانې وي چې یا الله زموږ نه د روژه زموږ نه د عبادت قبول کړه. همدغه مبارک میلمه یو څو ورځې بعد راتلو واله دی رمضان. یو څو خبرې به د رمضان باره کې وکړو او ډېرې اهمې خبرې دي که څوک غواړي چې د رمضان داسې تیر کړي چې دی پکې کامیاب شي، دی پکې د جهنم نه آزاد شي، دی پکې جنت وګټي، نو زما دې خبرو له به توجه ورکوئ او زما دا خبرې به د زړه په غوږونو واورئ. د رمضان میاشت ډېره عظیمه میاشت، د رمضان د میاشتې فضایل که بیانې، بیا دې کې چې کوم عبادت دی روژه د هغې فضایل، دا یو اوږده موضوع ده، خو ما سره صرف یو څو خبرې دي او زه غواړم چې هغه تاسو ته بیان کړم او تاسو یې خپل زړه ته یا زړونو ته کوزې کړئ. الله رب العزت د دې میاشتې مبارکې وایي شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان میاش هغه میاشت چې هغې کې قرآن الله نازل کړی شوی دی. یوازې د دې میاشتې د فضیلت لپاره دا خبره کافي چې دې کې الله رب العزت هغه نور او هدایت د مخلوق ته هغه رالیږلی دی. قرآن کریم د الله کلام، وحی د اسمانونو نه